دا منظر د قبایل ضلع باجوړ د ټول نه مصروف او مهم سړک دی کوم چې د باجوړ پیښور قومي شاهراه حصہ ده. د دې سړک د بیا جوړېدو یا د تعمیر نو کار نن نه 3 کاله مخکې په دې امید سره شروع شوی و چې دا به په یو څو میاشتو کې مکمل شي. خو د بده مرغه د دې سړک چې خواته ورسره د سیمې د لارو د ټول نه غټه اډه جناب بس ټرمینل او ضلع هډ کوارټر هسپتال ښار پروت دی. د بحالۍ منصوبه د ډېرې مودې نه د ځنډ ښکار ده چې له وجې ولس د ډېر مشکل سره مخ شوی دی. بس ورانه دې ډېر زر او جوړې به کلونه لګي نو ټول دغه حل دی. تکلیف ډېر سیوای ولې چې جوړ شي نو کا خبره چې جوړ شي ډېر بهتره دی. روډ ډېر سخت خراب دی ډېر تکلیف دی ریښو والا ته څه وجه چې نه جوړېږي څه وایي بس دا زموږ د مشرانو دغه عمل شي دا به د خدای بالا دي خان جي کم یو بالا دو ډېر دي او د خیره څومره مشران شته نشته مشران نشته د عمل د پوسټ نشته د دې ډېر وخت وشو رسېبا. بل طرف ته د سیمې ډیپټي کمشنر ښاغلي محمد انور الحق سونو اف ام نیټورک سره په ټلیفوني خبرې کې وویل چې دوی ته د دې مهم سړک د تعمیر نو په کار کې د غیر ضروري التوا له وجې ولس ته د ورپېښو ستونزو په حواله سره ډېر فکر دی. ډیپټي کمشنر زیاته کړه چې په دې سړک باندې به کار ډېر زر شروع شي او هیله یې څرګنده کړه چې د روانې میاشتې په آخره کې به د دې سړک د تعمیر نو کار مکمل کړی شي. انور الله خان سونو اف ام نیټورک باجوړ.